نن مې یو بهترینه واقعه تاسو په حضور کې راوړې ده او یقینا چې دغه واقعه نه به تاسو ډېر خوند واخلئ او دا واقعه د علم د اضافې دپاره یو مهمه واقعه ده او د دین د قیمت چې دین څومره قیمتي دی، دین څومره قیمت لري د هغې په هکله باندې ده. تفسیر روح البیان دا مشهور تفسیر دی، هغه لیکلی دي چې امام محمد رحمت الله علیه چې هغه د تعارف محتاج نه دی، دا د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه شاګرد او د امام شافعي صاحب استاد تیر شوی دی. امام محمد رحمت الله تعالی علیه په هکله راغلی دی چې دی یو ځل روانو او وی کتل چې یو شربت والا ولاړ دی. امام محمد رحمت الله علیه چونکې د بېوسۍ دور و هغه ټیم کې، نو د شربت والا ته ووایي چې شربت والا ګرمیم ده او زه ډېر زیات تږی شوی یم، نو که دی تا خوښه وي ما له لږ شربت راکړه، زه به تا ته د هغې په بدل کې پیسې خو لرم نه، زه به تا له د هغې په بدل کې یو دوه مسلې درته وښایم. شربت والا ورته چې نه، ما پیسې پکار دي، زه په مسایلو باندې څه کوم. لکه ځینې خلک د مسایلو دیني مسایلو ته نعوذ بالله په کم نظر ګوري، داسې نه یې کول پکار. شربت والا ورته چې نه، ما پیسې پکار دي، زه په مسایلو باندې به څه کوم. خیر هغه خبره خو تېره شوه، شربت یې ور نه کړو، مسایل یې زده نه کړل. څه ګوري چې همدغې شربت والا قسم خوړلی دی او قسم څه طلاق یې اچولی دي، طلاق یې اچولی دي. طلاق یې څنګه اچولی؟ وایي چې کچېرته زما لور ودیږي او ما خپلې لور ته په جهیز کې او د واده په سامان کې د غونډې دنیا سامان ونه کړو، نو په ما باندې د خپله ښځه طلاق کوي. چې کله د شربت والا دا طلاق واچول او د لور واده برابر شو، شربت والا خو هغومره وس نه و، د غونډې دنیا سامان خو ډېر زیات شی دی. محترمو کتونکو، د الله پاک شان ته ګوره چې په دنیا علماو باندې وګرځېدو چې خداره ما د دې طلاق نه بچ کړئ، ما ته داسې یو لار وښایئ چې زه د طلاق نه بچ شم. هر یو عالم ورته وایي چې دا مسله بس طلاق په تا باندې خامخا ځکه غورځېدلي چې د تا بچی ودیږي، نو ته خو د غونډې دنیا سامان ورله نه شي کولی، د دنیا بادشاه ورله غونډې دنیا سامان نه شي کولی، او ته خو بیا هم د یو شربت والی تا خو دومره حیثیت نشته دی. حاضرینو، د الله پاک قدرتونو ته ګوره. چا ورته ووایي چې دا سختې مسایل چې دا امام محمد صاحب حل کولی شي. چې راغی امام محمد صاحب خو وپېژندو چې دا خو هماغه د شربت والا دی، اگر چې څو کاله په منځ کې تېر شوي وو. ورته شربت والا څنګه چل دی؟ په خیر راغلی، دعا سلام وشول. دعا سلام نه بعد وایي شربت والا چې ما داسې طلاق اچولی دي او برای کرم ما د دې طلاق نه بچ کړی. ما ته خلکو ویلي چې دا سخت مسایل دی ډېر په ښایسته طریقه باندې حل کوي. نو امام محمد رحمت الله علیه ورته وفرمایل چې ما سره یې حل شته، خو د دغې مسلې قیمت به ته ادا کوي. هغه ورته چې څه قیمت دی؟ ځکه چې امام محمد صاحب ته پته ولګېده چې دا هغه څوک و چې د دین بېقدري کړې وه، د مسایلو یې بېقدري کړې وه. امام محمد صاحب ورته یې 1000 دینار به راوړي، هله به زه تا ته دا مسله حل کوم او د طلاقو نه دې بچ کوم. شربت والا چې لاړو، علما یې خبر کړل، علما هم ورسره راغلل، د 1000 دینار راوړل. 1000 دینار یې مخې ته کېښول، علما هم ورسره دي. علما ورته یې امام محمد رحمت الله علیه دا سړی څنګه ته د طلاقو نه بچ کوي؟ امام محمد رحمت الله علیه ورته وفرمایل چې دا په دې طریقه باندې چې کله د ده دا بچی ودیږي، نو د جهیز په سامان کې، د واده په سامان کې د یو قرآن پاک، قرآن مجید، قرآن شریف هم ورته ورکي. او دا قرآن شریف چې کله ورکي، نو الله تعالی په خپله باندې د دغې قرآن پاک دومره لوی عظمت دی چې دا داسې لکه د غونډې دنیا سامان. علما ته پوښتنه کوي، امام محمد دا پوښتنه درنه کوو چې په څه دلیل باندې، دلیل په دې باندې څه دی چې دا قرآن پاک داسې لکه د غونډې دنیا سامان؟ نو امام محمد رحمت الله علیه چونکې یو عالم و، یو ښه عالم و، ورته فرمایي ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. الله تعالی په قرآن پاک کې فرمایي ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. د وچې او د لمدې علم چې دا په قرآن پاک کې پروت دی. نو لہذا وچه او لنده دنیا کې یا وچه ده یا لنده ده، او د هغې علم او هر څه په قرآن کې دي. نو دا قرآن چې خپل بچی له د جهیز او د واده په سامان کې ورکړو، دا داسې لکه د غونډې دنیا سامان یې ورکړو. ناظرین وم کته امام محمد صاحب هغه 1000 دینار ترې واخیستل او دا یې ورته ثابته کړه چې څوک د دین بېقدري کوي هغوی سره به داسې کار کوو. او بیا یې ورته وویل ای د شربت والا، په کوم ټیم باندې چې تا ماله شربت نه راکولو، په هغه ټیم کې ما تا ته ویلي چې 2 مسلې درته ښایم.
باغه دوو کې یوه مسله دا وه که تا مال هغه لږ شربت راکړی نن به ته د 1000 دینارو د خرچ نه بچ شوی وی او د طلاقو نه به هم بچ شوی رب ذوالجلال د مونږ تاسو سره د دین قدر پیدا کړي د دین اسلام ډېر قدر کوئ د علماو ډېر قدر کوئ هغه شیونه چې د دین سره تړلي دي رونو ډېر قدر کوئ ځکه چې چا د دین بې قدري کړې نو هغه ته په ژوند کې الله تعالی داسې مسایل پیدا کړي دي چې هغه مسایلو د وجې نه یې خفه کړی دی الله پاک د مونږ تاسو ایمان سلامت کړي آمین یا رب العالمین